تبارک وتعالی دا یو آیت د دې لپاره راوړو چې بعض اوقاتو کې دعا ډیره مستجابه ده، خاص کر په رمضان کې او چې شپه د ليله القدر د هغې کې بیا ډیرې مستجابې دي، انو هغه هم په دې رمضان مبارک کې راځي. اوس هغې نه وروسته بیا الله تبارک وتعالی په دې آیت کریمه کې نور د روژې په باره کې څه احکام الله تبارک وتعالی ذکر کوي. نور احکام د الله تبارک وتعالی د طرف نه دا دي چې پاوایلو کې دا حکم د الله تبارک وتعالی د طرف نه و چې یو بنده به روژه نیولې وه، ماښام به افطار وکړو یا به یې ونه کړو، خو د ماښام د راتلو نه رستو چې دی به څه وخت یې سترګې پټې شي، اوده به شو، خوراک او څښاک به په ده باندې بند و. که مخکې څه خوراک کړی را کړی و نو ټیک ته کړی و، خو چې اوده به شي بیا پې بند شو، یا ډونې وکړی مثلا لږ لیټ شو، دته خوراک شته نه یا شته خو ده لا خوړلی نه دی، او دې کې به سترګې د ماښام نه وروستو د شپې به یې سږې پټې شوې نو خوراک به بند و، نو دا بیا ده نه شو کولی، نو دا شپه به بیا هم دغسې تېرېده، سبانه ورځ به بې تېرېده، بله ورځ چې کله بیا وخت د افطار شي نو بیا به دا هله خوراک و. د هغې په باره کې الله تبارک وتعالی اساني راولي. اساني دا ده که یو بنده ودوم شو، خو د شپې په حصه کې بهرحال کوجه ده او د ورځې په حصه کې بس روجه ده. دغه حکم د الله تبارک وتعالی طرف نه منسوخ چې دا ګران حکم و. اوس که یو بنده ویښ دی لا ښه ده، که مثلا بنده وده شو نو هم په ده باندې خوراک او څښاک او دریم نمبر سیس چې نفسانی خواهشات دي، ځکه روژه د دریو څیزونو نه یې که نه، دا به د الله تبارک وتعالی د طرف نه د شپې په حصه کې دا آزاده شوه. صحابه په دې باندې ډېر خوشحاله هم چې ځکه حکم ګران و. د بعضو نه په دې کې خیانت هم د شپې په حصه کې کېده، نو خود د الله د طرف نه ورله معافي هم راغله او باقي بس ازادي هم الله پاک وکړه. او د دې شان نزول دا د امام بخاری رحمت الله علیه باب تړي، باب قول الله تعالی احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. دا باب د دې آیت کریمه تړي او بدی باندې د برا رضی الله عنه روایت نقل کړي. عن البراء رضی الله عنه قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يمسي لم يكن ليله ولا يومه حتى يمسي. اوایلو کې دا حکم د الله تبارک وتعالی او چې صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچارو جنی وری و، نړمنه حکم د الله تبارک وتعالی د طرف نه داو ماښام وخت کې چې شپې شو نو بس بنده افطار کوي. خو که یو کس به داسې و چې افطار به یې وکړو، څه خوراک او څښاک به یې وکړو، د دې نه به وروستو څنګه به اوده شو، د ده روژه بیا شروع شو، خوراک او څښاک او نور څیزونه به ده باندې بند شو. یا که دې سړي باندې افطار کړی هم نو ماښام به راغی او افطار به یې نو کړی مثلا او ډډه به یې ووهله ستړی ستومانه اوده به شو، نو بس په ده باندې هغه روژه ماتول هم په نصیب کې نه نو بس بیا به دغه شانتې ټوله شپه هم تېرېږي، سبانه ورځ به تېرېږي چې سبا ته انشاءالله بیا شپه شي بیا به خوراک او څښاک کوي. نو دا حکم د الله تبارک وتعالی له طرف نه و، صحابو په دې باندې عمل. او وان قیس بن سرمة الانصاری کان صائما فلما حضر الافطار اتى امراته فقال عندك طعام قالت لا ولكن انطلقوا فاطلبوا لك وكان يومه يعمل فغلبت عيناه فلما جاءت امراته قالت خيبة لك. قیس ابن سرمه انصاری دا یو صحابي دی، عجز صحابي دی، خپله مزدوري به یې کوله، کار کسب دار سوارو به ځمکې وې، خلکو به دغه شان پکې دکانه میکانه یې کولې. نو قیس ابن سرمه انصاری رضی الله عنه دا یو غریب صحابي دی، عجز د ټول ورځ روژه هم ده او ټول ورځ مزدوري وکړه څه کار کسب یې وکړو. فلما حضر الافطار واتى امراته، ماښام شو انو دی کور ته راغی، انو بیبي ته وایي د خوراک دپاره څه شی شته ده که دغه وخت کې کمزوري ډېره وه په اوایلو کې، وروستو چې بیا جهادونه شروع شو مال غنیمتونه راغلي بیا خو الله تبارک وتعالی ډېر فضل وکړو، خو په اوایلو کې کمزوري د مؤمنانو بېشکه ډېره زیاته ډېره وه. دی د
افطار وخت لراغه ما هم بیبي ته وای آینده کې طعام د خوراک د پاره څه شی شته او غنښتا قالت لا يره د خوراک خو څه شی نشتا ولکن انطلق فاطلب لك خذتو د کې ګما ګورځان ویښ ساته زره غوندي کور نه دی گاوند کې وزما انو چا کرا به دور سیر آی نو زبر هغه نراړه منو ته وخوري نو بیبي خوراړه هغه گاوند نه څه شی راړي وکانه یومه یعمل فغلبت ویناو دی جس خټو درنان ستړه کړه دې روزه په غلی باندې ستړه دې بیبي خوراړه ورله سراړي او دایله و ډډه واله انو چې څنګه ډډه واله نو فغلبت ویناو نو دی ودشو نو چې دی ودشو نو دی کی بیبي زر رااله او چې اسورات له دی ودشو فلما جاءت امراته قالت خيبه لك بیبي چې کله را سره سو خوراک او اسکاک د گاونډیانو نراړم ډیر خفش وقالت خيبه لك ورته د خوراک نه پاتې ځان سره لګي عادت مستا په قسمت کې نه و ځکه چې سترګې دې پټې شي غوتا باندې بیا خوراک بنشد اوس نه دی بل روزه شروع شو انو پرونی چې سفوړې پښمنی نو پاغي باندې دا روزه عمره له دویمه په باندې عمره انو بس خوراک او اسکاک بهر حل پاتې شو نو د په دوی مروجه رااله د شپې هم نشي غوړی سبا بیا روجه ده بل ورځ به ان شاء الله چې ماخامګي خوراک کوي نو فلما انتصف النار غشي عليه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم ففرحوا فرحا شديدا وذلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود نه د باندې چې څنګه نیمه راځي تا راغوره سیدا غرمه مرمه شو راز نیمه شو انو چې د خوراک نه کړي اسکا نه کړي پرون د شاد روزه شو د شپې بیا روزه شو او درې بیا روزه شو په دې باندې به خودي رااله چې به خودي رااله نو خلک راغی نبی له صلوات و سلام ته وی دا الله پیغمبر قیس ابن سرمه انصاری سره خدای شانتی جارو شو ویره که دوی مروجه بیره لده قصه ورطا طول تیره کرا انو پاغبانی بی خودی رارا دی نبی کریم علیہ السلام تا فریادو که دا اللہ پیغمبره کلگ آسانی دا اللہ دا طرف نرالا نقد آسانی اللہ تعالی را استفان در اللہ تعالی وحل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم دا حکم دا اللہ تبارک و تعالی را طرف نرالا دی ډیر زیاد خوشحاله شو صحابه کرام چې دا اوس آسانی رالا د شپې په وخت کې چې غم سيزونه خلاف د روزه نه دي خوراک او اسکاک دی او نور خواهشات دي الله تبارک وتعالى د شپې په حصہ کې آزاد کړو او درې په حصہ کې چې څنګه سبا کې جنوب بس پابندي شو او دا بیا تر ماخامه پوری پابندي ډیر خوشاله شو ورسره دا ورست جملې وکولو وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود دا هم د الله تبارک وتعالى طرف نه نازل شو نو بس الله تعالی حکم راوړيګو نو دا حکم الله پاک منسوخ کو بهرحال د شپې به کوجي ار څومره وخت دی کوڅو کو د کیږي او کويږي کله ویږي کله ودګيږي او درې سر وجدا نو حکم راغی او الله تعالی حکم کو حلال کړی شوی دی لکم تاسو د پاره اے مؤمنانو ليله الصيام پشپد روزي باندې پشپد روزه باندې چې څومره د روزي سره نو د شپې پیسې کې هغه مفترات ثلاثه هغه درې سيزونه اکل او شرب او خواهشات دا الله تبارک وتعالى تاسو لپاره آزاد کړو او شرط شنو بیا روزه ده او حلال کړی شي دی لکم تاسو لپاره اے مؤمنانو ليله الصيام پشپد روزه الرفسون ذکت اعلان سایکم بیان استاد تا انو اکل او شرب خوراک اسکا کوم راغی او د دیو مزادی شو ذکر روزه وای دې ته چې دې دریو سيزونو نه با پابندي معنی سره د نیت نه دې ته روزه وای نو الله تبارک وتعالى بس حکم راولېګا آسان شو او الله پاک باعث ذکر کوي داولی الله تبارک وتعالى خاص کر دا ذکر کړ الرفس الى نسائکم دا الله تعالی ذکر کړو د دې باعث څه نو باعث الله ذکر کوي هن دا زنانه چې دی لباس دا جامه درکم تاسو د پاره وانتم تاسو له لباس جامه لهن د دې د پاره مراد د دین ډیر زیات ګډ ژوند دی لکه څنګه چې دا جامه د انسان سره تړلې ده تا جامه چولې ده ته جامه کې پټې نو دا استاد بدن سره لګېدلې ده کنه نو دا شان چې دا کمی بیبيان استاسو دي نو دا استاسو بکور کې ژوند دی بیبيوم دا او تم په دې کور کې انو په دې کې به شک چې پابندي ګرانه ده
نو ذکر اللہ پاک خاص کر الرفس الى نسائکم دا اللہ تبارک و تعالی ذکر کو بلکہ بدغڑوں بنے حکم دا اللہ تعالی چود صحابہ کرامو دا بعضونا کوتاہی ان کے دے اگر اس تو اللہ تبارک و تعالی ذکر کئیم خود تاسو تا اللہ تبارک و تعالی دا غی معافی اکڑا نو یو بل سرام نیز دیوال ډیر دی ځکه چې په یو کور کې معیشت دی په یو کور کې ستاسو ژوند دی انو مراد ته نه ده او دا معنی هم ده دا لباس چې ده نو دا د انسان د پاره ستر دی د انسان د پاره حیا ده نو چې دا د انسان د پاره حیا ده نو دا زنانه ستا د پاره حیا ده او ته د زنانه د پاره حیا او حدیث د عبدالله ابن مسعود هما تاسو ته نقل کړو د الله تعالی پیغمبر فرمائی یا معاشر الشباب اے زوانانو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام من استطاع الباء فلیتزوج الکو چې چاته قد او حدث نو غدي ودونه وږي ذکر فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ذکر دا واده داس یو شی دی یو حلال طریقہ الله تبارک وتعالى د خواہشات ویګه دا ان یو دا چې دا اغض للبصر دا د انسان نظر کته کوي چې بنده په حلال نکاح به بشتنو بیا اصل پر دو زنانه او تګور سترګې بنده راځي ګناه کې عمره دي انو ساجت او دوی مدادا واحسن للفرج بنده د ګناه نه پیوم بچ کیږي نو دوی معنا دار دا استاد پاره یا او تر دې پاره یا نو هن دا زنانه چې دی لباسم دا جامد لکم تاسو د پاره ځکه لباس جامې ته ویل شي وانتم تاسو نارینه لباسن جامې لهن د دې پاره د زنانه چې خاون شتن ولې بل چاته بیا ګوري او د سړی چې خدشتنو بیا به ولې پردي محرم ته ګوري نه به ګوري به دا خو الله پاک یو جایز طریقه راغسته د ګنا نه به بچي مخکې الله تبارک وتعالى د بعضي صحابو چې دا ډومبنه حکم موسی الله پاک منسوخ نو دای نه خیانتونه کېدو دای په کور کې او بیان به اگر چې د الله تر طرف نه پابندای وي خو بیا بدای نه کوتای وشو نو د الله تعالی نه خو ګور نه پټیږي نو الله تعالی وي علم الله پوه دے اللہ پاک اللہ تعالیٰ نے پڑھنے دی پوه دے اللہ پاک انکم چی بے شکت تاسو اے مومنانو کنتم یہی تاسو تختانون چی خیانت کوئی انفسکم دزانون اخبر سرا بعضی صحابوں نے بدی کی کوتائی متائی شوی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دا غیر شاندہی گئی اللہ نے پڑھی گی اللہ تبدر جس تاسو نے کوتاہی کی گی او دا اللہ دا طرف نہ پابندی خوشتا کرنا چې دا سیز د الله د طرف نه روزه چې تاسو ترګي پټ شوي نو بیا بتا باندې بیا باندې او صحابه کرامو نه ودا کوتای او شي الله تبارک وتعالى ښکارو موږ تاسو د خپل ځان سره خیانتونه کړی او الله تعالی ډېر مهربان ذات ته هغه کوتای کوي چې شوي دی الله درته معاف کړي او د مخکې لپاره دا حکم منسوخ د شپې په حصہ کې تاسو لپاره بالکل مکمل کو جدا نو علم الله پوه الله پاک انکم چې بشک تاسو کنتم یی تختانون چې خیانت مکړه دې خیانت کوي انفسکم د ځانونو خپل سره تاسو نه کوتاه شوی دي کوتاه تاسو نه کیږي خدا د الله تبارک وتعالى درته معاف کړو او د مخکې لپاره د شپې په حصہ کې الله تبارک وتعالى بد کو حکم کو نو فتابان توبه قبول کړه الله پاک علیکم استاسو دا معناوم کول شی او دا کول شی فتابان والله رجوع کړه پر رحمت سره علیکم بتا سبحانه او خامخا صحابه دی به حیثیت مومن چې د مومن نه کوتایو شي د بخبل کړو وارستوانه الله تعالی ته توبه واسي نو بهر هغه توبه الله تبارک وتعالى قبول کړي دي استاسو بس داغي ګناګار تاسو نه او د مخکې لپاره الله تبارک وتعالى تاسو لپاره د شپې پیسې کې ازادي وکړه وعفا او معافي وکړه الله پاک عنکم تاسو ته الله تبارک وتعالى هغه سیز معاف کړ نو شکل د شپې صدا کيو بندا ډو د شی او بیا پاسي انو دا سيزونه ټول په تاسو باندې چې څنګه په ګوجه کې حلال دي وزم حلال دي او پیسې د شپې کې او چې څنګه رسوا نور د سار نه تر ماخه پورې ټول روزه ده نو الله پاک بیا صراحتن حکم کوي چې الله تبارک وتعالى تاسو خیانت معاف کو تاسو نګي د خیانت خو الله تبارک وتعالى تاسو ته معافي وکړه نو فل انا پس اوس د دین رستو باشرون تاسو دقت کوي بیان ته الله تبارک وتعالى
ازادي وکړو مخکینی در تمام کړو ځکه صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری دي مومنه سیوم الله تعالی تډیر وخت خو بیا صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی تډیر محبوب دي داغي تاسو ته الله پاک معافي وکړه بل آنانو پسوس باشروهن نانی دیکت کوي دیتا او بل دادا وبتغو تاسو چې نکاح کړی نو تاسو بده کی نیت تاسو داسې کوی چې ما ته الله پاک اولاد صالح راکړي نو دا ډیره زیاته خبره وبتغو تاسو طلبوي ما اولاد كتب الله چې مقرر کړی وي الله پاک لكم تاسو د پاره په دې نکاح کې خدا الله د طرف نه چې کوم جواب جائز چیزونه دي نو بس خاصي مشتا خو نه نیت بنده د پاره دا پکار د چې ما ته الله تبارک وتعالى اولاد راکي صالح اولاد الله تبارک وتعالى راکي دا ستاد پاره د دنیا خوشحالي ومدا ستان رستو وارث باد شتا بډېرای باندې بغيري ګي خلک پتا مده سوا دې به تر کې بډېږي کی تر مراد عزیزان چې مونږ په دې باندې خوشو نو یو استاد پاره دا خوشحالي دیم نمبر دا د آخرت د پاره ډیره زیاته فائدہ ده نو تاسو چې وعده کوئ نو بدی کې نیت لله کوئ دا الله تبارک وتعالى د رضا او رضا دا چې ما ته الله تعالی یو د ګنا نه بچم دیم نمبر دا چې ما ته الله تبارک وتعالى آبادی را کې دار دنیا خوشحالي ده خو ګوره دې سره د آخرت خوشاله هم الله تبارک وتعالى یې مشکات دا حدیث نقل کړی دی ابو هريره په سند باندې رضی الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى الله تبارک وتعالى ورکی یكتب الدرجه للعبد الصالح فيقول يا رب ان لي هذه الله پاک به یو انسان ته یو درجه په جنت کې مؤمنانو ته الله تبارک وتعالى ورکی نو دا درجه ته ملاو شو نارینه یا زنانه ته نو دې بد الله تبارک وتعالى په درگاه کې عرضو کې چې د خپل عمل ته ګوري او دې بلدي درجه ته ګوري نو هغه درجه کې ټول داسې خلق دي چې غډیر نیکان خلق دي د یو اعلی درجه ورته الله تبارک وتعالى ورکی رب ان لي هذه پروردگار دامات په کوم عمل باندې ویلا او شو ما خو عمل دومره نو کمزور عملو نو فیقول باستغفار ولدک لك نو الله تعالی ورته وای داستانه بچی پادشیو الکان جنکای پادشیو هغه بستاد مرګ نه رستو تا د پاره دواګانې کولې دا غیب دا دواګانو برکت دار چې تا الله تبارک وتعالى دا مقام درکو تاسو باندې چې فرض سلام وګرځي نو دعا هر اوس پسې پکار دا جز د دعا دی د فضل ابن عباس حدیث د ترمذی دی حکم اس کم دی مور پلار ته خدوا پکار ده کنه انو خلک چې څنګه سلام وګرځي نو دا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام دا خود ویل پکار دی روایت کرا دی نبی علیہ السلام ویلې تی وایا دا پکار ده دی پس ک تو د دوا نشو کولې نو مختصر خیر ده کو لا سوچ تول پکې خامخا ضرور نه دی کلاس تی اوچت کډې رضیاته خدا دویم نمبر چې کوم دنو بنده دا یو ګوته دا سلګانی غکی د دې خلا دا مسواکای ګوته دا یو طریقه دا دریم نمبر چې کوم دنو استغفار د استغفار ته پړو کې بعد دوا کې نو دور خویل غواړي کنه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا الله ما وبخي د مامور او بلارو بخي ټول مؤمنانو بخي دوا ابراهيمي عليه السلام انو دوره خو بندل خامخا پکار دي دغه چې تمور بلار تنن دواوګه سبب توم دغه شان مري نو تب هم دغه قبر کې وګدېږي نو تاسو به عمرستو څوک دوا کوي کنه نو چې تا مور بلار دوا کې نه دی یاد کړی 24 غنټې چې سلام ګرځي ته تختې بل وخنه کې خیراتونو خلق بس کړی دی نه کوي ډیر خوش قسمت وای چې هغه بس به مرشه وای اولاد مور بس سکای راکای نو هغه نور سيزونه هوسکه 2 رکعات نفل باندې وکړو پیسې به نه لګي بل مړو ته ثواب وبخباینه مخ کې مور بلار خپل یاد کا بیا ټول مؤمنانو ته ثواب ابو بخاری او ته الله پاک دور ورسي تا ته هم الله پاک دور دې ثواب درکې مزاده دغانی نو کبس کم دوا خو بنده کول شي فرض بس دوا مستجاب هم ده
انو دا مختصر غنی دوا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب دیگه ټول مومنان اور مور پلار راله ځان دی عمر کراغه دویم نمبر اللهم انی اسالک العفو والعافیه فی الدنیا والآخرة دیگه د دنیا او د آخرت خیرونه ټول راله یا دا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه چې دا موږ د موس په اخر کې وو نو د دې او د دې تقریبا یو مقصد او معنا نو دومره دوا غوړې خامخا کوئی ته مولا ته وګوره مولا هوتنګ دی به دا خو خپل اړې تنخواه درکاري هغه مثلا په مسکای مولا تختی غیدان ته اسانه خو ګوره دوا هر مثبت اشتا هر مثبت اشتا نفل له کو سنت ته غسه دا جز د عبادت ته انو چې جز د عبادت ته دا اور بس خامخا مختصر غو دوا کوئی کنه که سو کوي نو کوي با کنه کوي نه بګي ځان له بنده دوا کوي نو کم اس کم مور پلاریات کا نو دا چې یاد کې ثواب عطا پسیم سوق دوا کوي کته مور پلار پس نه کې دا بتا الله پاک واسي دا بعد حقوق چې دینو یا ساته دا قرضي الله تعالی دې کې دا بعد خلق چې کوم دنو دوکا کې بچی راولی په دوکا کې ګناونو کې دا نخته کوي غب ګناه کې اخته کوي یا ساته دا پتا باندې ګوره قرض دا بتان الله تعالی وباسي استاد نسل فصل نبی الله تبارک وتعالى وباسي د مور خپل حقوق ډیر زیات دي نو چې څنګه دیو کو کما تو دین تو دان جیسا کروगे ویسا بروगे څنګه دیو کړه مور خپل سره په ځوان باندې یا بعد الموت نو هغه بتا سره کیږي هغه بتا الله پاک سزا ورکړي دیتا مکافات عمل ویل شي ګوره په دنیا کې سزا مزا یو بل ته بنده یا ور کوي اره وګوره د الله د طرف نه سزاګانې ور سره شروع دي کنه نو دا ګوره دلته کېږي ولادت آخرت به بیا لہذا خبردار چې بنده دعا کوي دای وته بوز ګره بدا پسو دا استاد اولاد بتا ته دعا کوله دعا باندې خو سو وخت نه لګي ګوره د دعا د وجه نه ورته الله پاک بدوم رلوي مقام ور کوي لہذا نیت پدې کې دا پکار د چې ما ته الله پاک اولاد راکړي کاغه ناری نه ویو کده نه وی تا ته دواګانې کوي نو الله تعالی وی فالان نو پسو سره حکم منسوخ شد شپې پیسې کې نو باشرون نانی دیکت کوي دایته وبتغوا او طلب وی تاسو د الله نه غواړي د مان مراد اولاد د ما هغه اولاد كتب الله چې مقرر کړی وی الله پاک لكم تاسو لپاره ستا په تقدیر کې اولاد الله تبارک وتعالى تا تدرکې د نیک صالح داټ کې ور سره خا مخاور غواړي ځکه دې کې دنیا خوشاله برکات مشته او پدې کې د آخرت برکات دا په کوم ډیر زیات دي د دوړو جهان خیر دي او بل د دې سره سره الله تعالی وای وکلوا خریتاسو واشربوا اوس کیتاسو حتا تدی پوری تبین چخکارشی لکم تاسو تال خیط الابيض اغه تار سپین چې ورد من الخيط الاسود د تار تورنا دا کم شان نزول چې ما تاسو ته وي د برا ابن عازب په سند سره رضی الله عنه د پس دویم نمبر باب امام بخاری د دې جملې تړلې ده باب قول الله تعالی وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود دا باب تړي او روایت په عدی ابن حاتم رضی الله عنه نقل کړه عن عدی ابن حاتم قال لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود کله چې الله تبارک وتعالى د طرفنا غړم بنه حکم چې د شپې به سکه خوراک او اسکا الله پاک جائز کو او حکم کې الله پاک اسانی را اوست چې د شپې سکه ګوجا دا حلال سيزونه چې کوم پروجا کې بند وستر الله حلال کړو خودره دی بیا پابندی ده دی روجا ده او دې سره سره الله تبارک وتعالى ور سره داوم يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود نو یو تور تار الله ذکر کړه یو سپین تار الله تعالی ذکر کړه چې دا خوراک بتا سو کوي اس کاغ بتا سو کوي چې ترکمه پوری د سپین تار د تور تار نه جدایونه شو امتیازونه شو انو دا خو بګه ساده بعد خلکو عدی بن حاتم رضی الله عنه په خلکو کې دي نو چې کله دا جمله نازل شو آیت راغی تر دغه پوری بخوراک کې حدا چې تا د سپین تار ښکار شي او تور تار چې کم دینو دا لاړ د دوړو ترمن د امتیاز راغی انو ما د دې ساده معنی تقدل فاخست قالین فوضعت ما تحت وسادتي انو فجعلت انظر الیه فلا استبین لی ما وی الله تعالی تور سپین تار ذکر کړو د دې مراد دا تاسو ترغه پوری خوراک اوس کا کوي تر دې پوری چې سپین تار
دا د ګنډلو تار او د تور تا تر منځ تا ته فرق شو دومره سترګو کارو کو نظر کارو کو چې سپین تار دا دی او تور تار دا دی جدا شو نو تر دغه پورې ته خوراک کوا خو چې څو وخت امتیاز د سپین او د تور شو نو بیا به خوراک نه کې انو بس ما خود دې ظاهري معنی تکتل نو ما په دغه شپه باندې چې آیت کریمه د نبی رسول سلام نو اوریدو انو معنا سره دوه تارونه واغستل یو ټوټه دار می سپین واغست بل می تور واغست نو ما وې د بد شپې پیسې کې چې اخیری څه شي ګورم نو چې څو وخت امتیاز ما ته وې جدا جدا اوس سپین د ښکاری ادا تور نه خوراس کاک په بدن باندې بیا به مروجي او ترغي پوری وخرم انو هغه ما ته نخکاری ده حدا چې بالکل بیا رد ډیر بیا نه وخت بیا را تخکار شو اس به پون شم نو فغدوت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فذكرت له ذلك چې سار ش نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تعالی د خدای پیغمبر الله وای د تور تار او د سپین تار فرق شو امتیاز شو ست نظر ورکه کارو کو چې دا استور دی دا سپین دی نو تر دغه پوری خوراک او اسکا حلال لکاو بیا چې دا فرق شي امتیاز شو نو اوس جدای چراله اوس رد اوس به خوراک نه نه خو چې اخیری صد شپې شو سبا مثلا نږدې د نو زو بیا ګورم ما ته خو ښکارېدل حدا چې ډېر را وخت شنو ما تعالی پته ولګېده نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته یا عریض القفا انما هي سواد الليل وبياض انو دا نور خاطه طرفنا ته چې تا ته پته ولګېده چې دا سپین تار ښکار شو او د سپین تار نه مراد دو سبا دي یو ته صبح کاذب وای او یو ته صبح صادق وای دا صبح کاذب سپین تار دے خدا دا سے دے لے کراڑ چه دا سے بنی غو باندے دا سے ادرے نو دا سے غندے رانائی چه دا دخکتنا پا پورتا بانی تلی لے کراڑ چه دنی غدرو مستطیل ورطویلے شی او دے پسلے 12 منٹا 15 منٹا رستو بیا تیار شي انو چې بیا تیار شي نو دا غي نرستو دویم نمبر سبا شي انو هغه سپینواله چې ګم دین هغه عرضان دی هغه شمالن او جنوبن دی هغه داسې دی کراټ چې داسې ولګو انو دا صبح صادق ته مراد به دې سره صبح صادق دی صبح کاذب کوي نو ویلي کنه تخپل خوراک او اسکا کوا لا صبح صادق ته له 12 منټه یا پاو پاتې دی اوس چې صبح صادق شنو دا سبا دی داخله چې بیا باغونه ماغونه وینو دا سبا دی نو مراد نه دا خیت ابيض نه مراد دا سبا دی الکه دا ته نه مراد نه دی نبی رسول صلوات و سلام ورته ساده سړیا مراد به دې سره سپین تار نو د ورځ راتلو او تور تار نو دا شپه راتلو او دا دوړه نور خاتم مشرک چې ما خامینو بنده تشبخ کاری او چې سو وخت سنسار شي ان بیا بنده ترس کاری نه نو تخکاری نو یې مراد دارنګ ډیرو صحابو نه منقول دی یره موږ په سره تار نو تړل انو په سره باشي تار نو تړل موږ به کتل را کتل الله نو الله وی وکلوا سخری تاسو د شپې به سګي وشربوا سکي تاسو حتا تر دې پوری تبینا شخکار شي لكم تاسو تال خيط الابيض وغتار سپین مراد نه سبا د نورخاته طرف ته صباح غرنا کار شو چې عارضن وی انو چې دا تا تخکار شو دا صبح صادق ته اوس خوراک اوس کاک بند د صبح صادق خطو سرا یو منټ رسوم ګره کتا خوراکو کو نو ستارو جن کیږي امساک بګه تر مخام پابندی بګه خوراک اوس کاک بنګه دا قدر د رمضان مبارک ته دا واجب د امساک وګوره بیا وته قضا راړي دارنګ کاغه طرف ته لانور شتا اسمان کې او دا یو منټ 2 منټه مخ کې تا روزه ما تکړه خوراک اوس کاک دیو کدا غيوم بیا دا حکم دی بیا وته قضا راړي اگر چې کفاره ورګنيشته ده غلطي ده کنه نو تر دې پوری حتا تر دې پوری تبینا چې کارشی لکم تاسو د مؤمنانو الخيط الابيض اغتار سپین دا صبح صادق ته اسمان په لمن کې نور خاطر طرف تا د سنه من الخيط الاسود تار تروس پوری شپه واغلان او ورپسې سوار راغی من الفجر د سبانا دا من الفجر چې دنو دا بیان د خیت ابيض الله تبارک وتعالى کو او بعض روایتو کې راځي د قران دا حصہ رااله حتا تبين الابيض من الفجر خود له خدای تړل خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا رااله د الله تعالی د طرف نه دا یو ټګ نه عادل شه من الفجر د خیت ابيض نه مراد د سپین تار نه مراد سبا دی انو دا بیان د خیت ابيض الله تبارک وتعالى کو نو خبر واضح شو احتیاط دا چې د سبا تا
خطو تا اوس هغه غړای مړای دي نور سيزونه دي 2-3 منټه پاتې نو ته بازار باندې خوراک اوس کاک بن ک دی کی احتیاط ته دارنګ هغه طرف ته چې کلمه خام شي بشکه چې شپې تای نشو خو بشپا باندې بعد خلک پويږي بعد نه پويږي اوس غړای دي الله تبارک الله تعالی برابر کړی خو دار یو منټ صبر وکا 2 منټ صبر وکا نو شپه به یقیني شي نو چې یقیني شي دا غ احتیاط هغه طرف ته هم کوا دې طرف ته هم کوا من الفجر د سبانا نو صلی الله تبارک وتعالى چې دا نازل شو بیان شو چې وې د خیت ابيض نه مراد من الفجر الله بیان للمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وارفعنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله مردگار مؤمنان بخي قبول د نور نړه کې تیری د قبول پرناګانو سره یا الله پاک بدلېږي زموږ د ملګرو کې د موږ د پکورونو کې بنور مؤمنانو کې خداوند کریم مجسوب بیمار ټول مؤمنانو کورونه او دیری پروردگار ته آباد لري د چا اسباب د رزق حلال وی او برکت ورکینی یا الله پاک پکې واچي او کاړو سبب نشته خداوند کریم اذان د پاره کوشش کوي یا الله پاک اسباب ورته برابر کړي زمونږ د امرګری ټول مؤمنان د شرونو فسادونو تکلیفات او امراض او بلیات او دانو تاجرونو بوزونو حسدونو دشمنونو مامون او محفوظ کی چا په مسکه تب طرف غنای دي دشمنای دي خداوند کریم ترمن د مصالحت کې جوړه پروردگار راولي خداوند کریم باران په قدر د حاجت وری روغ علیکم العذاب صبا ستاسو ګراونه داسیت تورسي گجره په تاسو کې د ادریس کې اسم خلق نه وزرانه ټول شپه الله تعالی تولاړ عبادت کوي درجه د الله تبارک وتعالى د دین خدمتونه کوي دویم نمبر په تاسو کې د نابالغ اولاد هلکان او جنکې چې د میند په غیږو کې دي دا ماشومان په تاسو کې لري دا نابالغ خلک په تاسو کې په مؤمنانو کې